أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدقت يا رب العالمين. دیزه دا واقعه من مخی کړی دا او مکه د موسی علیه السلام هغه واقعاتو ته ځای په ځای هغه لږې لږې حصې ذکر کېږي. الله رب العزت فرمایي ما تاسو ته مخکې ذکر کړو چې کله بني اسرائیلو ته دا کتاب پیش نو موسی علیه السلام ورته یو ځای ته راغونډ شي چې دا کتاب درته ووایم چې یو ځای ته یې راغونډ کړو او موسی علیه السلام ورته کتاب شروع کړ. دی به په منځ کې آواز وکړ چې دا حکم خو ګران دی یا به یو بل ته اشارې وکړي. نو موسی علیه السلام ورته وی چې کله کتاب مکمل شي پس د هغې خپلې خبرې وکړې بیا به جواب درکم په منځ کې خبرې مه کوئ. چې کله کتاب مکمل شي چې کتاب مکمل شي هغه ورته ووایي چې الله در باندې دا حکمونه را نازل کړي چې دا کارونه کوي او د دین یې منې کړي. نو دی اخوا دی خوا شروع کړو. جبرائیل امین د الله حکم وکړو غر یې پرې راوچت کړه د کوه طور او کأنه ذلة گویا کې دی وي چې دا یو صاحبان دی یو سور دی وظنوا وتيقنوا انه واقع بهم. دی دا یقین پیدا شي چې دا غر خو را باندې راغورځېږي که دا حکم نه منو. نو الله ورته وی خذو ونیسه ما آتیناکم په دې کې چې څه دي دا را ټینګ کې پړومبې سپاره کې خبره تېره شوې ده بقوت په قوت سره واذکروا واعملوا عملو کې ما په هغه څه باندې فی چې په دې کې دي لعلکم تتقون دپاره دي چې تاسو بچ شئ. دی ورته بس صحیح ده ومنه. اوس خبره مسله داره دا مخکې کړی نه مختصر به درته بیا وکړم چې د شریعت قانون هدار چې لا اکراه فی الدین په اسلام کې په دین کې خو جبر نه چلیږي په زوره په چا باندې خو ته دین نشي قبولولی. په چا باندې په زوره ایمان نشي راوړی اسلام نشي راوړی خو چې کله دین طرف ته راغی کلمې ووایي نو بیا به د اسلام سره وفاداری د دین سره به وفاداری بې وفا به نه ورنه یو ملک خپل غدار نه قبلی د پاکستان ریاست خپل غدار نه قبلی د امریکې ریاست خپل غدار نه قبلی سعودي خپل یو ملک خپل غدار نه قبلی نو اسلام به خپل غدار څنګه قبول کی. نو چې چا د دین سره بې وفایي وکړله پس د اسلام نه یا چې هغه ټیم کوم دینونه حق و د هغې نه به لړ بل طرف ته نو د هغه سزا به بیا مرګ وه. نو خدای پاک پرې ځکه وایي چې دا حکم چې دی دا ومنې که نه منې نو سزا مستحق یې بیا که نه منې نو بیا د سزا مستحق یې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دین بدل که نو ده لره قتل کې چا چې دین بدل کو دل را قطر کې. بیا اسلامی شریعت کې د نورو شریعتونو په اعتبار دومره اسانتیا شته چې 3 ورځې ورته یقین دی شک شوبه به الله ختمه کې خو که بیا هم نه راځي نو بیا یې زنانه بچرې د ټول عمر دپاره جیل کې چې تر څو اسلام طرف ته نه راغلی حتی چې جنازه به د جیل راوځي او د سړي دپاره دا حکم دی چې دی به قتل کېږي. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَرَفَعْنَا فَهَغَ وَقْتِ چې موږ راوچت کو الجبل غر لرا فوقهم دا پاس د دوی کأنه گویا کی دی ذلتن گویا کی دا صاحبانو سوریو وظنوا دی گمان کو دی دا یقین ساتو انه چې دا غر واقع بهم واقع کی دن کی دی پدی باندې راپری ودن کی دی پدی باندې خذو من ورتوی اونی سے ما هغه آتیناکم چې درکړی می دي تاسو ته
بقوت بقوت سرا واذکروا یاد کې ما هغه صفی چې بدی کې دی لعلکم تتقون د فارا دی چې تاسو بچ شئ د شرک نه د فارا دی چې تاسو بچ شئ د ګناه نه د فارا دی چې تاسو بچ شئ د جهنم د اور نه و اذ اخذ ربک په هغه وخت کې چې واغستل وعده ربستا من بنی آدم د انسانانو نه د بنی آدمونه من ظهورهم د شاګانو د دیونه ذریتهم د اولاد د دیونه واشهدهم او دی گواهی وکړه علی انفسهم بخبل ځانونو باندې الستو بربکم آیا زستاسو رب نیما قالو دیول بلا ولنا شهدنا من گواهی کو چې ته زمون ربي ان تقولوا الا تقولوا دا پارا دی چې دی اونوای یوم القیامت پورز د قیامت ان كنا یقینا منغو ان هذا د دین غافلین نا خبره دار په دې آیات کې دا خبره مخکې دریمه پارا کې تیر شوی ده خبره دا چې الله رب العزت دوه قسمه وعده چې دا اغشت وی عالم ازل کې او الله رب العزت د انسانانو ته وی آیا زس دی پیدا کړل او د آدم علی السلام د څومره چې نسل لاته د ټول پیدا چې دای پیدا کو نو داغه کې بیا لږ تفصیل لپاره طریقې صدقې طرف نه پا خېټه باندې لاس راخ کړي شو او داغه نه یمین والا پیدا شو د ګس طرف نه بیا شمال والا پیدا شو او عرفات سره دغه ته یو ځای دغه ځای کې ټولو څوک معمولی لګوګت څوک چې دینو دا میږي په شکل وغیرہ څوک سور څوک سپین څوک آدم علیہ السلام ورته وی چې داسې دی وی داستا نسل دی تر قیامت پورې بچ کم پیدا کیږي ورته وی چې یو شان بدی کړو کنه دا ټول بدل دی وی دا یو شان د دی وجه دا بدل زګه خدي د پاره دی چې زما شکر ادا کی یو بل تبګوري څوک په پسه کې کمزوري څوک په یو کس په مال کې کمزوري په اخلاقو کې بخي بل کس په دولت کې خي اخلاق ور سره درته برابر هم نه چا کې بسي انسان کې بسنا سو خصوصیت خامخای دا یو بل نه بچي دی په بدلی نو چې یو بل ته وګوري چې زما د نعمت شکر ادا کوي کټول یو شان نو بیا خو به شکر نه ادا کوي نو الله ورته وی د غلطه الستو بربکم آیا زستا سو رب یم دی ورتی قالو بلا ولنت زمون رب کنا نو دا وعده الله رب العزت اخذ د عهد ودیعتو چې تصور د رب د انسانانو په ذهانو کې راشي چې د انسانانو په ذهنونو کې د رب دا تصور کینی بیٹو شي دا خبره باقی مستحکم شي د دی وجه نور الانوار کې شتا امام ابو حنیفه رحمه اصول شاشه کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی ک چرته الله رب العزت دا پیغمبران نوی را لګل بیا هم د انسان نه دا تقاضا کې د دی په دې راټینګې دو چې تاول ربونه منځکه چې د لخته پاک عقل ور کړی دی د په دې باندې په هو چې زما یو رب شته پیدا کوونکی شته خیر دا خو بیا ځان یو بحث دی نو خبره دا چې د انسانانو په دې اذهانو کې د رب دا تصور کې د دې وجه حدیث کې راځي وای هر معشوم چې پیدا کیږي اوس کو سوکولېږي یو کمکل راپاسي او غریب په او تو بو تو سری شود بود په ایس پټ کې نه ځکه اوس کو د فیسبوک مفتیان دي نن سبا ټول یو کسولېږي چې هر کس چې پیدا شي نو دا چې نو د یو مذهب سره ټچ نه بیا غي پسې سلسله روانه څوک ور پسې سلی کی څوک سلی کی و الله دې پویا کا ته خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث خلاف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هر معشوم چې پیدا کیږي دا په فطرت د اسلام پیدا کیږي بیا مور او پلار د چانه يهودي جوړ کیو د چانه عیسائی جوړ کی د تربیت بیا داسې وای چې د مور جولې دا اوله مدرسه ده دنه بس چې څه جوړي آتی جوړول شي نو الله ورته وی د دې لپاره چې په قیامت کې دی داونه وي ان تقولوا الا تقولوا یوم القیامت چې دیونه وي د قیامت په ورځ باندې ان كنا عن هذا چې موږ د دین نه غافلین نه خبرو موږ ته دا پته نه و دا تصورات دا موږ ته نو الله وی چې په دې ذهن کې د خبره بیٹو کوم کې
او تقولو یا اونوائی دلتا ٹو دلا باکی پٹ پروتی او تقولو یا اونوائی تاسو ان تقولو چو نوائی تاسو دلتا او تقولو یا اونوائی تاسو انما چی یقیناً بخا خبر دادا اشرک آباؤنا چی شرکڑیو زمن پلار نکو من قبل مخید دینا وکننا اومنگا ذریتا اولادو من بعدهم رستو داغونا افتهلکنا آیات حلاکوی منگلرا بما فعل المفتلون ففعل دا باطلو ففعل دا باطل فرستو نو یو خدا وعده و یو بیا د پیغمبرانو نم وعده غسته شوی دای تذکرہ من کړی اوس دی بل آیات کې الله رب العزت وایي چې یو اعتراض دا چرته ونه کی چې زمون خو پلان نیکه د بوتان او د شرکیات او عبادت کړو چا چې د چا عبادت کو چا د چا کو نو موږ خو هغه پس روانو زوی خو چې دی پلار پسې زی چې پلار یې څه کوي بچي اکه شان جوړیږي پلار یې چې څنګه تربیت وکړي د زوی نه باغ شي جوړیږي نو موږ خو هغه پسې تل دی کې خو زمون څه ګناه نشته وکنا ذریه من بعدهم موږ پس تاغینه داغي اولاد چې هغه څه کړی دي منګه ماغه کړی دي نو افتهلکنا آیات موږ لره هلاکوي بما فعل المفتلون ففعل باطل پرستو نو چې دا اعتراض چرتهونه کې په ذهن کې مې الله دا خبره مخ کې نه کینوله چې لک شانته کار به وکې نو دا ایمان به در باندې را ظاهر شي وکذالک هم دکشان نفصل الآیات بتفصیل سره بیان او من آیاتونو لرا ولعلهم یرجعون او د پاره د دې چې تاسو د ګناهونو نه واپس شئ واتلو علیهم اولو لبدی باندی نبا اللذی کیسا دہا کس واقع دہا کس خبر دہا کس خبرداری دہا کس آتیناو چی ورکڑو منگدتا آیاتنا آیاتون اخبل فانسلخا فانسلخا اے ندیر آوتو منها دا دغنا فاتبعه الشیطانون تابداری دا دوکل شیطان ورپسیش شیطان فکان بس دی اگرزیدو من الغاوین دا گمراہانونا بلعم بن باعورا دا په بنی اسرائیلو کې یو لوی عابد زاهد کسو بزرگ انسان صاحب د کرامت او لوی هستی و د بچي چا ورته چې سه په سر می درد چې د په داسې چوپو ګ ډایرک به د سر دل خوش د چا ورته چې زما بلانکې مسله د پکور کې د ورته دعا وکړه مسله به ډایرک ختم شو داسې صاحب لوی مرتبه والا انسانو پکې نو ودو علیهم نو الله رب العزت د دنوم ذکر نه کوي دا کس کیسه په بیان کا وجه دارا چې دا کم صفاتو ذکر کوي کدا په بل چا کېران نو هغه بم دغه مثال دا هغه بم دغه شان هغه خبره دا چې دی خودم نه د لوی مرتبه انسانو او په بنی اسرائیلو کې موسی علیه السلام چې کله راغو فرعون ته دعوت ورکو فرعون د هر قسمه مقابله نه عاجز شو مضبوطه خبره ده چې هغه عاجز شه فرعون او د هغه لخر او د جادوګانو د کیسیم بیکارونه کنو بیا وی چې اوسو کو چې کله پارلیمنت هاوس کې کیناسته وي اوسو کو وی اوس خو دغه یو طریقه پاتې ده چې دغه یو کس ته فقیر چا بیر علاقو کې مشهور دي د دنه خلک دعاګانې ملي او مسلې ورسره کیږي دله بلاړ شو نو هغه له بلا ډاله واغشتي هغه لړ هغه رو شړل پړم بیزل چې دا تاسو سوایا د زمانه پیغمبر دی او دغه په مقابله کې زما خبره چلی بیا دوباره ول ډاله لګي زیات کړی بیا څوک خزه یاد یا داغه چې کم خاص خادمان نو ای پکې دا یو مسله مونږ و چې چا به ډیر خدمت کونو داغه نه بزیات خوشاله او دا بلعم بن باوره او هغه سره به ډیر نزدېکت و چې چا به دومره نه کونو د به دومره خیال نه ساته نو هغه پوی کړه هغه ورته چې زه تاسو راشه نو موږ به ورته سمینت کو بیا ولا نور هغه له یو سبل سور کړو خډیر ډاله ماله ملغلر یو سبل سیرو دته کی خودم زه ورته چې خزا بیا د خلکو مخ کې شرمېده خپل خاص مریدان را پاسو او چې څنګه را جدا شو او موسی علیه السلام ته بد دعا کوله لاسونه اوچت کړو څنګه چې لاسونه اوچت کړو نو جبه چې د بار راوتله جبه را ځوړند شوله الله دې وساتي دا دلته کې او ټول عمر به
خپله مګر که علمي سړی خو علماو ته خپې اړامې کړې وې کنځلې به یې کولې بدې ردې به یې وې چې کله څنګه مړ کېده د هغه خاص کس و چې ټول عمر یې ورسره خدمت کړو نو هغه وایي چې کله مړ کېده په هسپتال کې ورسره ځم وایي ژبه یې راووته د سینې د پاسه پرته وه وایي زوی ورته وایي چې دا زوی یې وایي چې دا چل دی هغه چل دی ما وایي چې په دې کې اوس څه نه کېږي بیا یې پې زر د مخ د پاسه پرده واچولو سینې پورې بند که وایي ده دا وصیت کړو چې زما مخ به څوک وینې نه معروف کس دی خو نوم یې موږ نالو د هغې نه ډډه کړو الله هم دې دې حالت نه وساتي نو دا او د هلته نه بیا ډایرک راووتم او توبه مې وباسله د هغه ځای نه الله هم دې وساتي نو بلعام بن باعوره د ده ژبه راووتله بار چې بار راووته بیا به چې څه وي نو هغه به په خپل قوم باندې راولټه کېده د هغې متعلق به وي د فرعون متعلق به بیا وي چې وی به موسی علیه السلام خدای هلاک کړي نو وی به خدای فرعون هلاک کړي داسې داسې قسمه او بیا یې څه ګډوډ حرکات شروع کړه او یو څه بل څه ډېر ګډوډ یې شروع کړه نو الله رب العزت د هغه تذکره کوي چې واتلو علیهم بیان که په دې باندې نبأ الذي کیسه د هغه کس آتیناهو چې ورکړو موږ هغه ته آیاتنا آیاتونه خپل نشانې کرامتونه یا پوهه د کتاب هم ورکړې وه فانسلخ منها او دا هر ټیم کې دا فانسلخ منها نو دې راووته د دې نه نو د دې نه دوه خبرې دلالتاً هسې ثابتې شوې د عبارت نه چې یو که انسلاخ الجلد من الشاة دا علم به د عالم سره داسې کاللباس د لباس په شان که دې د لباس د ځان نه جدا کوي نو بیا به کاتر وانېږي دا به په ده باندې د لباس په شان ظاهر وي د علم به دې په ځان باندې ظاهروي د ده جامه به داسې د ده کړه وړه به داسې که داسې نه نو بیا به دې خرابېږي دویمه خبره الله وی فاتبعه الشیطان نو چې دې د علمي جامې نه بار وته نو شیطان ورپسې شو نو چې درسو د علم په خلاف کې یو کس مغلوب وي پټ وي نو شیطان د ده نه ډډه کوي خو که د علم د لباس نه راووته نو بیا به شیطان د پسې لګېدلی او دې به هلاکۍ دا دوه خبرې ترې راووتې نو فاتبعه الشیطان شیطان ورپسې ولګېده فکان بس دې شو من الغاوین د ګمراهانو نه د وخت دومره لوی کس هغه ګمراه شو د دنیا نه حتی بیا کافر لاړ ولو شئنا که اوس الله ګوره د هغې خبره کوي ولو شئنا که چېرته خوښه زموږ وي لرفعناه نو اوچت کړې به مې ده لره بها په دې علم سره ولکنه لیکن دومره خبره ده اخلده چې د وغورځو ځان لره الی الارض ځمکې ته دوه قسمه صفات دي انسان چې یسألونک عن الروح د انسان تعلق چې د روح دا د بره سره دی دا د عرش مولا د طرفه دی او دا بدن دا حیوانیت دی د دې تعلق لاندې دی نو دی خواهشاتو طرف ته زور کوي دی انسان په لاندې باندې راخي او روح چې دی دا انسان په بره باندې راخي تر دې په یو انسان باندې یو شی غالب کیږي د چا برابر شي په چا باندې یو غالب شي نو دا روح په غالب کیږي تر دې چې دی ملکی صفت ته یا وګرځي یا دغه دا روح دومره مضبوط شي چې دی د ګناه طرف ته بیا نه ورځي او حیواني صفت دا به غالب کیږي تر دې چې په دې کې روح وي خو دا روح پکې مړ وګرځي دا روح پکې بیا کار نشي کولی دا د زړه تک تور شي په هغه د نیکۍ خبره بیا کار نه کوي دی بیا په سود کې اخته دی بیا په بیمه کې اخته دی بیا په زنا کې اخته دی بیا په هر قسمه ګناه کې اخته خو دته دا ګناه نه ښکاري ځکه چې په د زناورو هغه صفت دا غالب راشي نو وی ولکنه اخلد الى الارض لیکن دو وګرځاو ځان د ځمکې طرف ته واتبع هواه او تابعداري وکړه د خواهشاتو دغه پیسې او علما لیکي چې ګوره وی د صرف مراد دا چې زه به د دې مخکې ظاهرا خیرې وکړم خو چې پیغمبر پسې ظاهرا هم لاس اوچت کړه نو خدای پاک یې ژبه بار روباسله نو الله وی فمثله بس مثال ددو کمثل الکلب پشان د سپی دی
ان تحمل علیه کته حمله کوي په د باندې یلحس نو دی جبر او باسی غفار کوي او تترکه او کته پرېږدي دلاره یلحس دی جبر او باسی غفار کوي کته پرېږدي هم دې پتا باندې داسې سپي باندې چې بیا هم در پسې غفار کوي او جبر او باسی او کته دې نه پرېږدي نو بیا هم دغه علي الله د مثال د سپي سر ورکړه دغه شان چې څوک د خپل علم نه دغه کار واخلي دغه هم د نن زمانې بیا د قدمه کې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته بلکې که داسې وویل شي ډېره بهتره وي د کعبې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته ولې هر به حاجي نشي په طواف خراب خوی به یې بدل نشي ګلابه کتابونه که انبار کړي څوک په خر ذالک مثل القوم الذین دا مثال دا هغه قوم دی کذبوا بآیاتنا چې تکذیب کوي زمونږ د آیاتونو فقصص القصصان بیان ودی ته دغه کیسې لعلهم یتفکرون دپاره د دې چې دوی سوچ وکړي فکر وکړي او دا اوس هم بعضې خلکو د دین نه کاروبار جوړ کړي لګیا یي تېرېږي موږ ورسره چونکې ماحول حضرت مفتی صاحب وی چې ماله به یو کس راته وي کتابونو کې داخله ماخله نه و اغوښتی هسې شکل یې د طالب جوړ کړی نو بس هسې به ته راته کله ناکله په طالب علمانو کې هسې شمار وي ما به ورته وي چې مسلمانه ته خو د امامتو پسې هم ډېر ګرځې او امامت هم کې او دغه نو ته چې دې کلو ته لړ شي او تا ته څه مسله راشي یا چې ته لړ شي او هغې به تا پوه شي چې دا کس خو عالم نه دی دی خو هسې کوتک دی نو بیا در سره انخلي رانخلي نه یو باسي دي نه وي ما دې چې نه دي ما یو ترتیب یاد دی زه په طریقه پوه یم ما دې چې څنګه پوه وي ما دې چې نوي لاړ شم که نه نو خلک د امام نه ډېر توراته وکړي دي دا نوي امام ډېر زیات کلو جدید لذیذ هر یو نوی شیخ خوندوري دا ډېر زیات خوښي نو دته دا خلک داسې نږدې کېږي زه داسې وکړم چې د یو نه لږ قرض راوالم د بل نه لږ قرض راوالم د بل نه راوالم چې داسې د یو څو کسان نه قرضونه راجمع کړم چې لږ وخت بس را باندې خلک پوه شي چې دا یو چېرې د امام خو پسه نه دی خو بازل غواړي چې دا چا را باندې قرض یې هغه چې نه بس دې ټیک دی بس چې بیا چېرته داسې را ګرمېږي چېرته وایي چېرې د امام خو وي هغه بل قرضدار چې نه د استاد یې صحیح دی بس دې ټیک دی وایي ځکه چې د هغه پیسې هلته ډوبېږي الله دې معافي وکړي وایي ما سره یو مقتدي ناست نو اعلان وشو چې پلانکې مړ شه هغه هم داسې وي کس خو بس چېرته به امامتي کړی وه وایي د ده دلته سم خفه شه وایي ما ورته چې ولې وایي ما ستا تاله جوړې سوجا مې درکړې په هغې خفه وایي ما دې چې ستا یې په هغې نه یم خفه 6,000 روپۍ مې قرض ورکړی هغه ډوبې شوې لاړې ساء مثلا القوم الذين صابت دی مثال د هغه کسانو د هغه قوم کذبو چې تکذیب کوي بآیاتنا زمونږ د آیاتونو وانفسهم و په خپلو ځانونو باندې کانو دي یظلمون ظلم کوونکي من یهد الله هغه چا لره چې هدایت وکړي الله تعالی فهو المهتدی نو بس دکه کس هدایت یافته دی دنیا چې ورته هدایت یافته پوه وي هغه نه چې الله ورته هدایت وکړي ومن یضلل هغه چا لره چې ګمراه کړي چې د هغه په ګمراهۍ الله مهر ولګوي فاولئک بس دا کسان هم الخاسرون هم دي د تاوانیانو نه دي الله هم دې وساتي